अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बाब मा जाअ अन्ना मिफ्ताह अस्सलाति दुहूर बाप दे बयान dari hadis ki jeratli di baraki ci kunci da banza au das दे बाप के खबर का इशारत है چې او دس د مانځه د پاره شرط او موقوف علیه او تشبیه د او دس ورکوي د چابۍ سره لکه څنګه چې چابي د تالې دپاره د دروازې د داخلېدو دپاره موقوف علیه ده همدارنګه یو دس د مانځه دپاره موقوف علیه ده کوټې ته داخلېدل د چابۍ نه بغیر نه کېږي او مانځه ته تلل بغیر د اودس نه دې دا معنا موقوف علیه دی موږ ابتدا کې دا ویلو چې امام ترمذي رحمه الله ترجمه الباب کوشش کوي چې په داسې الفاظو منعقد کړي چې هغه الفاظ حدیث شریف کې راغلي دغه شان الفاظ حدیث شریف کې راغلي دي نو د باب مناقض روایت وبه قال حدثنا حنان بن قتيبة بن محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن حنفية عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل صلاة الظهر وتحريم التكبير والتحريم والتسليم قال ابو عيسى هذا الحديث اصح شيء في هذا الباب واحسن عبد الله بن محمد بن عقيل وصدوق وقد تكلم بعض اهل العلم من قبل ابنه وسمعت محمد ليس عليه يقول كان احمد بن محمد واصحابه ابراهيم الذي يحتاجون لحديث عبد الله بن محمد بن عقيل قال محمد بن مخالف الحديث في قال عن جابر بن سعيد رضي الله عنه یو خو دې سند ته ګورئ یو او بل یو دوه اختلافي مسلې دي اول په دې عبارت ته تاسو متوجه شئ امام بخاری رحمه الله دا امام ترمذی رحمه الله حدیث نقل کوي د حنان او د قتیبه او د محمود بن غیلان دا درې واړه استادان د امام ترمذی حدیث نقل کوي د وکینا او هغه حدیث نقل کوي د سفیان دا یو سند یا پکې تحویل شوی دی او د تحویل حرف نه دی ذکر کړی چې ها دا ولې وایي دا د کاتبانو نه صحو شوی لکه به پوه شي کاتبانو نه پاتې شوی دی کنې ها پکار وحدثنا محمد بن بشار دا د امام ترمذي ورته استاد دی او د مشهور دی په بندا امام ابو داود کې ودارا ډیر راځي حدثنا بندا او حدثنا مسدد بن مسرحد بندا ډیر راځي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان مدار د اسناد حدی اوسط او منتقى سفيان دی تاسو خبره کوئی سی کوي کوئی سفیان دا کوم سفیان مراد دی دوه سفیان دي یو سفیان ثوری دی او یو سفیان ابن عیینه دی دواړه هم عصر دي تقریبا د دواړو استادان او د دواړو شاګردان یو دي او دواړه د یو علاقې دي نو چې د دوی فرق کېږي یا په نسب کېږي او یا په نسبت کېږي یا ورسره سوري وایي دا نسبت شه او یا نسب شه سفیان ابن عیینه او چې مطلق ذکر شي نو بیا به فرق مشکل دي چې دی کوم یو مراد دی لکه دلته اوس مطلق ذکر شوی نه ورسره نسب شته او نه ورسره نسبت شته دی نه کوم یو مراد دی دا ډېر مشکل دی تاسو پې پوه شئ که پې پوه نه شئ علامه یوسف بنوري رحمه الله معارف السنن کې لیکلي دي چې د دې سفیان نه سفیان ثوری مراد او دلیل سره دلیل امام زیلعی رحمه الله نصب الرایا في تخريج أحاديث الهداية
هغه کې لیکلي دي دغه حدیث نقل کړی دی او سفیان په سند کې ذکر کړی او سفیان سره صراحتاً سوری لیکلي ان سفیان سوری نو معلومه شوه چې دا سفیان سوری هغه تاسو په پوه شئ سفیان سوری د روایت کوي اچھا عبداللہ ابن محمد ابن عقیل عبداللہ ابن محمد ابن عقیل ابن ابی طالب عقیل علی رضی اللہ عنہ اور محمد وراره ده عبداللہ وراره زوی او هغه روایت کوي د محمد ابن الحنفیہ دا محمد ابن الحنفیہ د علی رضی اللہ تعالی عنہ زوی او د محمد ابن عقیل د تر زوی دا د علی رضی الله عنه زوی دی خو منسوب دی مور د محمد ابن الحنفیه ورته وایي مور ته منسوب دی د مور نوم یې خوله بنت جعفر ابن قیس او دا د یمامې د بنو حنیفه قبیلې وه نو ځکه ورته حنیفیه ورته وایي هلکه پرې پوه شئ عن علي د علي رضی الله عنه روایت کوي عن محمد بن الحنفیہ عن علی دې امام ترمذی او د محدثینو ټول دا یو عادت دی چاوله کې تحدیث او اخبار الفاظ ذکر کوي حدثنا اخبرنا ذکر صریح دی په سما باندې او اخر د سند کې عن ذکر کوي عن فلان عن خو صریح نه ده پس کې پس ما کې او عن خو د مدلس نه ده مقبوله او تدلیس احتمال په اول راویانو کې د اخري راویانو کې د تدلیس احتمال نشته ځکه صحابه او تابعین دي کنه نو هغه کې تدلیس احتمال نشته چې د دې اورېدلې نه او مطلب ورپورې تړلې نو تدلیس احتمال پکې نه نو ځکه په بل روایت کې اعلان ذکر کوي حضرت علی رضی الله عنه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت کوي قال چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي مفتاح الصلاه یعدو کنجی د مانزه او دست دلته د مانزه تشبیه د چا سره ورکړې ده د کوټې سره نماز مشابه شو او کوټه مشابه بیجی شو او کلام کې مشابه ذکر ده دا کوم استعاره شي مدنیه او لازم ورسره شي دي مفتاح کوټې سره لازم دا تشبیه شو الکه په کوئی څه کې والتحريمها التكبير والتحليلها التسليم دي حديث کې درې جملې شي یو جمله دا د مفتاح الصلاه الطهور مفتاح الصلاه مبتدا دا والطهور خبر ده ډول معرفي والتحريمها التكبير او بندون کې د مانزه حرامون کې د مانزه تکبیر د الله اکبر دی ویلې جائز چیزونه بتانا جائز جو خبره درته جائز جو اوس ناجائز جو ورک جائز اوس ناجائز او تاسو ته الله اکبر ډول لازمه دی عزت کړه دا د دې خبرداري چې دنیا می شاته واچول د دنیا خبره او کارونه می ټول شاته واچول بس خدای ته متوجه شي هغه په پوښتنه الله مخې له ولاړې باندې دنیا می شاله ورته ولاړې په پوښتنه والتحلیل او التسلیم او تسلیم محلل دی تحلیلها محلل د دې مانزه چې د التسلیم سلام دی سلام محلل چې السلام علیکم دی نو حلال او شوزته فرق روانو قال ابو عيسى امام ترمذي وهذا الحديث اصح شيء في هذا الباب دا حدیث اصح شيء دې صحیح دی د روایت په دې باب کې او احسن دی اصح شيء دا ما تاسو ته ویل چې اصح شيء دا مطلب نه دی چې دا په واقع کې صحیح یعنی په دې باب کې چې څنګه حدیث په ټولو کې دا صحیح دی اگر که دا په خپل بیزاتی ضعیف وي هغه به پوښتنه او عبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق من دا صدوق دا د محدثین خپل یو اصطلاح ده د راوي توصیف چې کوي تعدیل نو صدوق ورته وایي ثقه ورته وایي اوصف ورته وایي غیر مختلف الفاظ خدا صدوق چې کوم دا معنا ده چې دا متهم بالکذب نه دی او دا ډېره کمزورې درجه ده پس کې په توصیف متهم بالکذب نه دی
حافظه اگر که کمزوري دی با د حافظه توثیق نه دی دا لکه تاسو په پوه شئ دا د کذب د اتهام نه بچ دی عادل دی ضابط توب د ضبط دغه نه ده هغه په پوه شئ وقد تكلم به بعض اهل العلم بعض اهل العلم بده خبرې کړې دي بده جرح کړی دا من قبل حفظه د حفظ د طرفه ما ته چې صدوق د اتهام د کذب توثیق دی د حافظي توثیق نه د عدالت توثیق وشو د حافظي توثیق نه چې بعض خلک بیچاره وسمعت محمد بن اسماعيل محمد بن اسماعيل امام بخاري نے يقول كان احمد بن حنبل واسحاق بن ابراهيم والحميدي احمد بن حنبل واسحاق بن ابراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل ايضا دليل هو بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل ابن ويسفي قال محمد بن اسماعيل امام بخاري وهو مقارب الحديث ده مقارب الحديث شيء مقارب یا مقارب الحدیث ده یا مقارب الحدیث ده که مقارب الحدیث شي د معنا بداسي شي جهه ثقه او د ضبط والا راویانو ته د حدیث نږدې او که مقارب الحدیث شي معنا بداسي شي چې ضبط او د ثقه راویانو حدیث د ته نږدې مقارب الحدیث دا د الفاظ د تعدیل نه ده وفي الباب عن جابر وابي ودي باب د جابر د نو د ابو سعید جابر حدیث چې کوم دی د ابن ماجه کې دی او د ابو سعید رضی الله عنه دا حدیث مصنف ابن ابي شيبه کې دی او په مستدرک د حاکم کې دی لکه تاسو په کوی شي مسیو مساله ده دا اوس نه بغیر مونږ به کېږي چې او تاسو د مانځه د پاره چایبی د امه په اړه دا صحیح خبره ده دې اوس خبره محرم تکبیر دی او محلل تسلیم دی دا یو اختلافي خبره چې تکبیر تحریمه دا په خصوص د لفظ د الله اکبر کېږي کنه په هر لفظ د چې خدای په تعظیم مشعر کېږي او مون نجزان بالغه په خصوص د لفظ د سلام باندې او که په هر لفظ باندې چې هغه مشعر په تعظیم دا اختلافي مسله ده اصل کې د سره چې تحریم او تکبیر تحریم ها مبتدا ده او التکبیر خبر ده او تحلیل ها مبتدا ده تسلیم خبر ده او خبر چې معرف مبتدا او خبر دواړه معرفي شي او خبر معرف باللام دا مقصود د مبتدا پورې محرم صرف تکبیر ده محلل صرف تسلیم ده بل څه نه اختصاص دي ته وایي چې بي ولا جذبي لکه تاسو خبره باندې کوئ اوس په بل لفظ باندې تکبیر تحریمه کیږي او سلام کوي د امام ابو حنیفه رحمه الله رایه دا ده چې په هر هغه لفظ باندې تکبیر تحریمه کیږي چې مشعر په تعظیم کالله اکبر کالله الاکبر کالله کبیر کالله الکبیر لا اله الا الله سبحان الله لا حول ولا قوه الا بالله عليم صحیح وخصوص لفظ الله اکبر واجب همدارنګه خروج بصنع المصلي دا فرض او خصوص د سلام دا واجب دی هغه کته څو کوي امام حنیفه درجه امام شافعی رحمه الله وی الله اکبر او الله الاکبر بدیږي امام ابو یوسف وی الله اکبر الله الاکبر الله کبیر الله الکبیر بدی ډول دې څلور ورمان باندې چې ماده د تکبیر پکې ده ماده د چا پکې تکبیر امام مالک رحمه الله وی الله اکبر نه علاوه په بل یو لفظ بس بدی خلاف باندې کوئی څه صحابه دلیل دا چې تحریم او تکبیر او تحلیل او تسلیم خصوص د تکبیر لفظ راغلی تکبیر الله اکبر دا وی یا الله اکبر دا یا کم سے کم د تکبیر ماده د الله اکبر ماده کو کی نشو دا وی دلیل دا امام ابو حنیفه رحمه الله امام محمد سوی هغه وینا
تکبیر دا صرف اللہ اکبر نہ دے آگے وہ قرآن کریم کے خدای و ذکر اسم ربه فصلى دا خدای نوم یاد کا فصلى بعد تعقیب معلومات سرتا و ذکر اسم ربه نہ تکبیر تحریمہ مراد دا خدای نوم یاد کا خدای نوم صرف اللہ اکبر نہ دے کرا جو چیز نہیں دا یو دے اللہ کا کوئی چیز نہیں دیم ورب بکا بکبر او درب تعظیم بیان کا بکبر دامانا نه چې الله اکبر وای تعظیم کبر دامانا ته سیده بزوای چې مشهد به تعظیم ټول پکې را تاسو به پوه شئ کې به وایي او دریم ابراهیم نخعی نه چا تاسو کو چې انبیاء په پسباره شروع کولا هغه ورته چې هغه به شروع بلا اله الا الله کولا مانځه شروع به بلا اله الا الله بهر هغه لفظ چې هغه مشهور په تعظیم خداوندی احناف کوئی باندې باندې دې د دې استدلال ته جواب کې چې دا خبره واحد دی او کچر ته مونږه په دې سره فرضیت ثابت کو چې خصوص د لفظ د سلام یا خصوص د لفظ د چاره الله اکبر د زیادت د کتاب الله براشي بچا باندې او زمونږ مذهب دا چې زیادت د کتاب الله په خبره واحد بل زمونږ یو مسله ده هغه دا چې درې مرتبه دي فرض واجب سنت واجب ستنه د سنت او فرض باندې یو مرتبه واستانیه واجب هغه ته ما ثبت به دلیل فيه شبهة بدليل التدعيل فيه شبهة أفضل دي ما ثبت بدليل تدعيل لا شبهة فيه القرآن أو حديث متواتر أو مشهور ذا بفرضيات ثابتين أو خبر واحد خصوصي ده لهذا بدي بنوجود ثابتين ليش خصوص التكبير أو خصوص التسليم دا واجب دي فرض ځکه خبر واحد باندې فرضیت ثابتېږي دا زموږ اصول هله که تاسو به پوښتنه او تکبیر نه مراد موږ تعظیم اخلو محرم تعظیم خداوندی دی چې خدای تعظیم وشي او دا تعظیم چې په اصل لفظ کې علت څه شو تعظیم شو تعظیم چې کوم ځای کې موجود دي هغه ته ورسره حکم ني هله که تاسو به پوښتنه دا بیا د محدثین او شارحین او مسله د تحقیق المنات او د تخریج المنات او د تنقیح المنات چیرې دا او د تفصیل کې کړی دی هغه بل چاته د تبیاوی اما د تخریج المنات څه ته وایي تحقیق المنات څه ته وایي تنقیح المنات څه ته وایي هغه به پوښتنه نتل چې کوم د علت چې د تعظیم دی او دا تعظیم لا اله الا الله کې مشتا لا حول ولا قوه الا بالله کې مشتا سبحان الله کې مشتا د تعظیم ستا دغه مشتا هله که تاسو به پوښتنه چې تحریم دی تحریم محرم تحریم په معنا د محرم سره او تحلیل په معنا د محلل سره او بیا خروج به صنع المسلم فرض دی چې سره قاعده کیږي قاعده اخره کې او موږ ګورې چې ارزه وکړو وی خاطر مونږ وکړو په خپل اختیار سره دا زموږ مذهب او خصوص سره د سلام دا واجب دی السلام علیکم سلام دا واجب دغه تعظیم وکړي تاسو په وجه کې تحلیل او تسلیم دغه وجود په خبره واحد سره ثابت دي فضیلت په نه ثابت دي چې کوم فضیلت ثابت دي تاسو په دې خبره باندې وایي چې کوي بس